السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالمجید صاحب څنګه چل دی؟ خیر؟ شکر دی الحمدلله. ماشاءالله ماشاءالله. څلور میاشتې مو پوره لګولې. او یا کم ځای ته تشکیل شوی؟ جی پنجاب ته شاندرلون کې ډېر غازی خان کې. شاباش شاباش. او تبلیغ خو مره خلک وایي کنه چې ټولې مزې دي کنه. ماشاءالله ماشاءالله. ها ته زموږ د کتونکو ته چې دی شپږ لمبر ورته بیان کو، خپل ژوندۍ باندې ورته روشنايي واچوه چې تبلیغ کې څه فائدې دي، تاسو ونه څه حاصل کړل، څه مو زده کړل. بسم الله الرحمن الرحیم. بس الله رب العزت په موږ تاسو باندې ډېر زیات رحم فضل کرم وکړو. الله رب العزت په موږ ډېر غټ احسانات دي. یو احسان دا دی چې دین په فکر کې کېنولو، بل احسان دا دی چې خپل کور ته راوستلو. الله رب العزت زموږ خالق دی، مالک دی. الله رب العزت داسې خالق دی چې اوه ځمکې اوه اسمانونه خپل قدرت سره پیدا کړي. الله رب العزت داسې مالک دی چې بل مالک نشته دی. الله رب العزت داسې حفیظ ذات دی چې بل حفاظت کوونکی والا نشته دی. داسې رازق ذات دی چې بل رزق ورکوونکی والا نشته دی. الله رب العزت ته دا کلمه را نصیب کړې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې لفظي معنی دا ده چې نشته لایق د عبادت بغیر د یو الله نصیب. محمد صلی الله علیه وسلم الله پاک رسول دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو کې د دوانو جهانو د کامیابی یقین او د غیرو طریقو کې د ناکامۍ یقین زموږ استاسو پړونو کې راشي. د کلمې مقصد دا چې د الله نه هر څه کېدو یقین او تمام مخلوق نه د نه کېدو یقین زموږ استاسو پړونو کې راشي. مونږ چې دا کلمه وویله مونږ باندې الله تعالی ټول حکمونه فرض شو. دې کې اولنی حکم د مانځه دی. چا چې مونځ وکړو هغه دین قایم کړو، چا چې مونځ پرېغوستو هغه خپل حصه دین ونړولو. الله رب العزت فرمایي چې کم بنده اهتمام سره 15 وخته مونځ کوي هغه له به 15 انعام ورکوم. یو په دې دنیا چې رزق به تنګینی فراخ وي، او څلور د مرګ نه بعد چې د قبر عذاب به پینې، عملنامه به د پخې لاس میلاویږي، پل صراط په پل به بجلی په پړک باندې به تېرېږي. لمونځ د مؤمن نور دی، شیطان مخ توری. څوک چې د علم یو باب زده کړي وایي د 1000 رکعاتو نفل نه افضل ثواب دی. وایي څوک چې د قرآن یو آیات زده کړي وایي د 100 رکعاتو نفل نه افضل ثواب دی. څوک چې د علم په طلب کې د کور نه وځي نو نوراني فرښتې وزرې غواړي. د علم سره سره چې مونږ ذکر والا جوړ شو چې د الله دهان او خوب مونږ ته را نصیب شي. ذکر کوونکی الله په نس باندې ژوندی دی، نه ذکر کوونکی الله په نس باندې مرده دی. څوک چې دا درې کلمې وایي، یو درېمه کلمه استغفر الله سل پیره، درود شریف سل پیره، الله رب العزت به دغه انسان د ذاکرینو په صف کې پاسوي. قیامت پر ورځ به اواز کوونکی اواز وکړي چې عقلمن خلک چرته دي، بیا به اواز وشي چې عقلمن خلکو نه سم مراد دی. عقلمن خلکو نه مراد دا دی چې په ولاړه په ناسته په هر حالات کې د الله تعالی ذکر کوي. بیا به یو جنډه جوړه کوي شي او هغه جنډې پسې به ذاکرین رواني او په خندا به جنت ته داخل شي. دې سره چې مونږ اکرام والا جوړ شو، چې مونږ خپل حق وروستو کو او د بل مسلمان حق مخکې کو، چې مونږ د علماو قدر وکړو، د مشرانو قدر وکړو، په ماشومانو باندې شفقت وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې دا درې خبرې چې کینی دا زما د امت نه دی. دې سره چې صحیح نیت والا جوړ شو، چې مونږ هر یو نیک کار کوو خاص د الله د رضا لپاره وکړو، چې د الله د رضا لپاره یو کجوري ټوکړم یو کجورم چاله ورکړه د احد غر عمره ثواب دی. دې سره چې مونږ دا د تبلیغ والا جوړ شو، چې مونږ خپل هم ښه کار وکړو، بل هم ښه کار ته راولو، چې خپل هم بد نه کوو او بل هم بد ونه منې کوو. د دې کلمې کار دپاره، د دې عظیم کار دپاره الله رب العزت کم پیش 1,40,000 پیغمبران دی دنیا ته راستولیو. هر نبی به خپل قوم ته ویلي چې تاسو دا کلمه ووایه تاسو به کامیاب شي. چې چا ویلې ده په دې دنیا هم کامیاب دي، په آخرت هم کامیاب دي. چې چا د خپل نبی خبره نه ده منلې هغه په دې دنیا هم ناکامه دي او په آخرت هم ناکامه دي. دا کار زموږ ستاسو په ذمه دی. په قرآن کې راغلی دی ولم تکن منکم امة یدعون، وایي د نیکۍ حکم کوئ او د غلطو کارونو نه سړی منې کوئ. او وایي داسې ایمان والا وایي داسې خلک الله باندې ایمان وروړي. چې مونږ تاسو په الله باندې ایمان وروړو، د الله حکمونه ومنو، نبي علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې زندگی تېره کړو، نو مونږ هله په دې دنیا کامیابېږو. اول فرصت کې
زده کولو لپاره 4 میاشتې دي په کال کې چله ده په میاشت کې 3 روزه ده په خپله محله کې د شکول دي او 2 نیمې ګنټې وخت ورکول دي جومات ته یو په کور کې تعلیم بل جومات کې تعلیم انشاءالله ما خپل هم 4 میاشتې لګولي او په دې 4 میاشتو کې مال ډېره زیاته فایده وشوه مخکې ډېر زیات ګډوډ او خپله لکه کارګزاري سړی بیان کړي دا انسان مخکې څنګه 4 میاشتې ولګولې اوس څنګه شو ړوند هم چلیږي کوڼ هم چلیږي شل هم چلیږي معذور هم چلیږي هر رنګه کس چلیږي پکې انشاءالله ما خپل هم دا 4 میاشتې لګولې دي او په خپل جومات کې زه 2 ټایمه تعلیم جومات ته ټایم ورکوم تعلیم پکې کوم تاسو ته هم دا گزارش دی چې تاسو هم د دنیا کارونو نه ځان وساتئ د دنیا ماحول نه ځان وساتئ د هر انسان نه الله ير دی د هر انسان نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه هیر ده الله دې هر مسلمان ته هدایت وکړي الله دې هر مسلمان باندې دا 4 میاشتې ولګي امین ماشاءالله ماشاءالله تاسو واورېدل کتونکو د امیر صاحب دا خبرې چې د په ژوندۍ کې چې ډېر زیات سکون اوس راغو پس د 4 میاشتو نه او دا کار چې کوم دی کنه دا ټول عمري کار دی دا به د خپل ژوند یو حصہ ګرځي لکه 2 نیمې ګنټې به روزانه هغه به دې کار لورکې نو اله به د دې کار حق خو نه ادا کېږي خو لږ ډېر چې دی هغه به مونږ ته میلاو شي د دې د وجې نه به مونږ ته په مونږ باندې به لږ رنګ راپروزي چې مونږ 2 نیمې ګنټې دې کار لورکو او بل چې دی دا دغه نه دی چې یاره مونږ به څه کوو څه به زده کوو مونږ څه زده نه کړل یا دا دی دا خبره نه ده بلکې دا خبره ده چې ستا په زندګۍ کې چې دی څه دغه راغه تبدیلی راغه دا مخکې چې دی که خوب د کولو نو بې سکوني به وه اوس که خوب کې نو خو په سکون سره کې الحمدلله او نور هم داسې چې دی لکه هغه حالاتو کې چې دی انسان پاتې نشي چې کوم کې مخکې وي او د دنیا په دغه کې مبتلا وي ځکه چې تا 24 غنټې 4 میاشتې د الله کور لور کړی دي او د الله کار لدی ور کړی دي نو امیر صاحب هم تاسو ته ویلي او زم تاسو ته دا خواست کوم چې کوم رونو 4 میاشتې نه لګېدلي نو هغه دی اولنی فرصت کې 4 میاشتې په تبلیغي جماعت کې ولګي ان شاء الله قدیم ازوب مو به سر وي وما علينا الا البلاغ المبين